بسم الله الرحمن الرحیم. ګران قدرمندو کتونکو، امید لرم چې تاسو په خیر خیریت به. دا وخت د سب ډیویژن د پولیسو سربراه بادشاه حضرت خان او د ټریفیک انچارج شکیل خان را سره ناست دي. په لږه شیبه کې چې کوم میسج چلیدلی و د موټر سایکلو په حواله باندې هغه انفارمیشن به در سره شریک کوو. کوم د کټ گاړو معاملې چې دا عموما خلک په تشویش کې دي چې یاره کم طرف ته لاړه، نو په هغې باندې به هم د دې ځای د پولیسو انفارمیشن مخې ته راولو. تاسو به خبرو خو کومه مهمه خبره چې دا د موټر سایکلو دا، نو د موټر سایکلو باندې چې کم عمره ماشومان ګرځي یا د هغې نمبر پلیټې نشته یا نوي کم دکانونه چې نوي موټر سایکل اویلیبل شوي دي د هغې رجسټریشن کومه مسله چې ده، نو په هغې باندې به ځان پوه کوو او دغه انفارمیشن به ستاسو سره شریک کوو. عموما زیات تر د والدینو نه چې کوم په پټه موټر سایکل اخیستې شوي دي په هغې کې هم دلته ټریفیک یو جامعي کردار لوبوي او د ایس ډي پي او باچا چې کومه کمیټي ټاکلی شوې ده د هغې انفارمیشن به ستاسو سره شریک کوو چې دغه ناکهبندیانې چې دي په پاړی روډ، ورسره په کړاکړ پیر بابا روډ او ورسره د ګورتۍ په مقام او د شنګردار په مقام، نو دغه کم خلک چې راځي بیا دوی په لارو کوڅو کې پټیږي او په هغې کې موټر سایکل ځغلی، نو د هغې نه هم حادثات مخې ته راغلي دي. او کم لوکل صارفین چې دي، کم اوسیدونکي چې دي، نو هغوی دا شکایت کړي دي چې د ټریفیک نه د پټېدو په بنیاد باندې دا موټر ویکل آرډیننس په رڼا کې اچھا ته اجازت نشته لري چې بغیر رجسټریشن پر روډ باندې گاڑی وچلي. د 25 اعلان دی، قانون دی، زنه هم قانون و چې چاته اجازت نشته لري چې د پر روډ باندې گاڑی وچلي. کټ ان ویلز گاڑی چې دي، نو دا خو ټیک ته چې خلک ناری وخی چې یاره زما روزګار خراب شو، خو تاسو زمونږ د اکسیډنټ ډیټا چراواله، نو د کټ ان ویلز گاڑو په وجه باندې دومره خلک چې دی هغه کې زیات دغلا ګاډي راځي او هغه خلک دلته هغه سپیر پارټ چې دی هغه یوټیلایز کی او هغه جرم چې دی هغه ورک شي. دا هغې نه شاته خبرداره چې په دې ګاړو کې هر قسم جرم کېدی شي، څه پته لګي. بل چې یو ګاډی رجسټر نه یو د دې سړي نه بل چا بوت نو زموږ سره به څه ثبوت وي او د څه به څه ثبوت وي. لہذا کټ ان ویلز ګاډي چې کوم دي د هغې وجود چې دی هغه په ذات خود د معاشرې دپاره او د خلکو دپاره یو ناسور دی. مونږ ته انتظامی مشکلات هم د دغه لاین اړه جوړیږي، نو لہذا دا خبره کول چې یاره دا گاڑی د وجود دا دسی دی هغه موږ اورو په سوشل میډیا باندې، نو په دې باندې زیرو ټالرنس دی. هیڅ قسم کا دغه پینشته لري دا سو ته کمپرومایز په روډ باندې کلم گاڑی راتو پولیس به نیسی. پبلک ته دا میسج دی چې دې نه په قلار شي، دا خواهش ته ختم کی، دا گاڑی د نور نه اسمبل کوي، نه په دې گاڑو کې نور کار کوي، نه دا گاڑی نور پر روډ کوي، بس دا گاڑی بس سکرپټ کیږي، دا به دلته نه ملويږي. موټر سایکل کې په حواله سره خبر ده، موټر سایکل با بغیر رجسټریشن یو موټر سایکل په روډ نشي چلیدی چې رجسټریشن یې نه دا به موږ ودرو او په چوکۍ کې په تاڼه کې به ولاړي ایکسایز اینډ ټیکسیشن والا به راځي او هغه به دا موټر سایکل چې د څو پورې رجسټر شوی نه او دې ته نمبر نه لاټ شوی، دا موټر سایکل به ولاړي هغه چې شپږ میاشتې او څلور میاشتې او دا کیسې به ختمي په ټیک به د موټر سایکل پر رجسټریشن دونه پیسې اوس نه راځي. د ایکسایز سره خبره شوې ده. تاسو د کوڅو خبره وکړه، د ماشومانو خبره وکړه. افسوس په دې خبره باندې دی چې د دې مور او پلار غفلت دې حد ته رسېدلی دی چې د ماشومانو یوازې د موټر سایکل نه نورې خبرې دي چې هغه د مور او پلار د غفلت د وجې نه او د ماشوم د معصومیت په وجه باندې هغه مخې ته راځي. نو په دې باندې هم کمپرومایز نشته دی، د دې خلاف هم کمپین شروع دی او ټریفیک والا ته معاینه شوې ده. دې نه علاوه په گاړو باندې چې کم د خلکو د خپلې مرضۍ ارشد او پلانې او آصف او دا نمبر ملک ساجن دا شی نه مینې چې دې خلاف هم یو کمپین شروع دی. ورته تاسو ته خبره کومه، د سکول ماشومان په یو گاډي کې راځي او په هغې ته د غالب او د داسې شعر لیکلی دی چې هغې ته واړه سهار او ماښام ګوري، نو دا د اخلاقیاتو نه بار خبره ده که نه. نو یوازې موږ له خو نه دي که نه چې موږ پولیس چې خلکو ته به اخلاقیات د معاشرې خلکو له هم فرض دی چې هغه په کوم کردار ولري. ورا سهیل باچا یوازې زما د اخلاقو زما نه د ښو اخلاقو د ښه بیهیویر تقاضا کې او ته انسان یې، خو زما پولیس چې دی هغه خو د ورځې په زرونو خلک پیس کوي او ته یو پولیس پیس کې ته یو پولیس نشي پیس کولی او زما پولیس هزار خلک پیس کوي او هغوی ته په ښه طریقه خبره کوي، خو ستا د پیدې خبره کوي. نو د قانون په رڼا کې به قانون چې کوم دی ګوره راځه چې اوس کومې خبرې کوم دا به خلک اوري، بعضې خلک پکې ډېرې خبرې ورانې وکړي، دا هم ټیک ته هغه تنقید حق دی، خو تنقید برای اصلاح پکار دی. مونږ دا خبره نه کوو چې یاره ګنې مونږ پولیس یو جو مونږ به لاټۍ راغستي او چنګیزي او نه، مونږ به قانون فالو کوو، مونږ به د قانون ایگزیکیوشن کوو د چا لپاره؟ د ریاست او د خلکو د مفاد لپاره. ډي سي پي صاحب دا خبر راته وکړئ چې
عموما خلک بار بار دا سوال کوي کله چې د کټ گاډو خبره وکړو نو وایي چې یاره دا هم په دې چیک پوسټونو راځي هم په دې لارو راغلي دي نو دا خیالات را سره هم شریک کوي چې یاره د نن نه بعد به د دغې گاډو کم موږ ته خو چې کم انفارمیشن دی د لنډاکي باندې ډېره سختي ده کانټینر یې نوی کېږي واپس کېږي نو د دې دپاره نوي انفارمیشن څه دي د کتونکو ته چې یاره د کم ګاډي راځي مکمل بند شوي دي بادشاه داسې کار دی په دې خبرو ټول خلک پوهېږي دا سکرپ مال راځي د دې لپاره نه راځي چې د بل ګاډی جوړ کا دا د دې لپاره راځي دا سپیر پارټ راځي د دې لپاره نه راځي چې تاسو دلته کارخانه لګول او د بل ګاډی جوړ کا دا د دې څه ثبوت دی د ګاډي کاغذ اوس نشته لري ملکیت اوس نشته لري سند اوس نشته لري څه شی اوس نشته لري د ټیکس خو به نشته انکم ټیکس خو نشته چې دې پټ ګاډی جوړای نه چې دې ګاډی جوړای کنه نو خو دا خو نه ده کنه کو سپیر پارټ په خلکو بون کو داخله وکم د ګاډي بوځ دا خو نوی شورا را دا خبره باندې غلطه ده موږ کوشش کوو چې پرایم چې اساس باندې په طریقه باندې پابندي ولګو سبا چې د بل نه د بار امپورټ نه کیږي د پریم چې کوم د ګاډي پریمي چې دا بنشي نو هر سبب بنشي او باقي نور سپیر پارټ خدا خو برازي دا خو د ګاډي سره لازمي سیل دی صاحب نن چې کوم ته اطلاعات نو د سب ډیویژن په ریپورت پولیس تاسو په سربراهي کې سونه چې مضافاتي ایریاز دي داغه او سرچ اپریشن وشو سګنې کم چې دا وخت زموږ سره معمولی کیسونو نویت کم خلک روپوش دي یا کم تاسو کم لاس چولې دي کم دغه کې نو سونه کامیابی تر ته ملاو شو بچا بدقسمتي دا کم خلکو باندې په زیاتو خلکو باندې داویداری غلطه کیږي هغه جرم کړی نه خو خلک په عناد باندې په بغض باندې په حسد باندې په خلکو باندې هغه داویداری وکي او د یو کس په ځای باندې شل کسان په مقدمه کې ملوث کی دغه سړي دوه خبرې مخې ته یو خدای چاوي چې راشه د خپل مخالف نه لاړ شي چې یو ځای کې بل ځای ته لاړ شي زور اور دی را باندې دویمه خبره ده چې انتظامیه یا پولیس پر باندې زیاتې وکي زمام میسج خدا رې چې زیات خلک چې دینو غلط دعوی کوي نو کوم خلکو باندې چې زموږ سره ابسکانډډ دي یا پیوز دي یا تل دي خپل علاقې پرې خدي را دي شي خپل ځان د قانون ته حواله کی د دې بلای په دې کې ده د دې سره داسې خبره نشته چې دوی سره پولیس زیاتې کوي یا به انتظامیه زیاتې کوي یا به دوی سره بینصافي کیږي او د مدعي سره هم بینصافي نه کیږي موږ له پکار دي چې موږ وګورو او بحیثیت انسان بحیثیت مسلمان چې زموږ نه به د بعضې خبرو تپوسونه کیږي نو موږ لا د بل چا په اوږه باندې ټوپک نه دي ښوده پکار چې موږ دروغ وایو ګوره عموما چې موږ لا سړی راشي یا جي ته تللی وم واده له جي موږ ټول تللي او چې واده له لاړو کور هم بند کړو ځان سره چې واپس رالو نو شپېته تولې سونه نه وه او 12 लाख रुपए نه وي چې ته ته په لګي ته واده لدلی او تا 12 लाख रुपए او شپېته تولې سونه په دې کور کې پر خودانو ته په یو پلیټ روجو پسې یا ته په یو ډنګ ډنګ په سال تلاړي او تا خپل دونه مفادات دلته پریخو او دا دي چاته خو لیو دا سات خبرم نه ده کنه مونږ چې کله به منډي وو خو خپل ذمہ دارو تعین کو د خپل شریعت یو ښه ثبوت ورکو چې راځه یو شهري ما او زه ګوره پیغمبر علیه السلام ته یو صحابي را چې ماته یو کار د شي وخت چې هغه ځنه کوم نور هغه هر څه کوه خو دروغ مو هر څه کوه خو دروغ مو نو په اسلام کې د دروغ خو د سره گنجائش نشته مونږ ته خلک ټول رپورټونه دروغ کوي الله دې مونږ ټول توفیق راکړي چې مونږ د خیالات را سره شریک کوي چې نن سبا بل خو په کوڅه کې د ماشوم سره یا د ماشوم په کوڅه کې ودرېده یا په ډیران کې لوبې کول دا د ماشوم صلاحیتونو معدوم کوي په کاردار چې مور او پلار یا خاص کر مور چې دا چې هغه د خپل ماشوم دونه نگرانی وکي چې د هغه ته د ماشوم د اکټیویټیز پته ولګي چې د مار د ماشوم د سهار نه د ماخه پورې سرګرمي دي نو زمونږ خو دغه شتر به مهار ولا ژوند سار کیږي او ماخام کیږي بس ود شو رایخ شو ود شو خلک ډیرو خياري د خپل بچي په حرکاتو نظر ساتي دغه په صحت نظر ساتي دغه په اکټیویټیز نظر ساتي دغه په رنگ جسمانی نظر ساتي زمام میسج داده چې دا رزق پیدا کول شي رزق ورکول شي دا د الله تعالی یو وعده زموږ سره دا موږ ته ملاويږي خو د اخلاق او تربيت چې د کور نه شروع کیږي د کردار سازي د کور نه شروع کیږي زما مور او پلار ته میسج دی چې خپل بچي غیر ضروری او غیر د لوی ټیم لپاره بهر مپرې دی او کپرې دی نو لکشان ته په ذمہ داري سره او په ذمہ دار ځکه وسره ذمہ دار سړی چې دی اغا یا ذمہ دار کس سملګری کوي چې د دوی عادتونه او د دوی خصلتونه ښه جوړ شي او معاشره جوړ شي سپیسیف د کټ گاډو په حواله چې کم تاسو مختلف ځایونو کې ناکبندیان کیږي یا دغه گاډي چې د پورقه کې اغسته کیږي نو دا راته وایي چې دا اپریشن به تر د اخر حد پورې زی د دې به خاتمه کیږي بچا قانون دی مونږ نه اپریشن دی قانون جاری دی قانون روان دی قانوني خبرې دي غیر قد چا سره دیته نه کیږي قانون خو نه جوړ شوی کنه
قانون جوړ دی او د قانون لاندې دوی نه ګاډي قبضه کیږي د خبره خو نشته دا څه مطلب په دې خو ته جبر نه کیږي او د سره دغه شته اختیار عدالت شته که عدالت وایي چې دا غلط کار دی جوړ به ورکی کنه دا وخت د کم موټر سایکل والا ینګ لکان چې د سکولونو ته پیرازي یا د کاروبار په غرض راځي یا د جمعې په ورځ مستی لرازي دغه والدین مور او پلار تاسو په دې سکرین ګوري دا غوي د پاره سم میسج بچا د سکول ماجو په 18 سال نه کم سړی ته نه موټر سایکل الاؤډ دی نه وته موټر الاؤډ دی نه وته ټریکټر الاؤډ دی دا 18 سال نه کم سړی نابالغ دی او نابالغ لا خدای پاک چې نو مطلب دا رسه رعایتونه ورکړي دي په عبادتو کې د حکومت د طرف نه دغه سړی ته قطعا اجازه نشته کدی سکول ته دي او کدی مدرسې ته دي او کدی پټي ته دي او چې د 18 سال نو عمر کم دی او لایسنس وسه نشته نو دا دی ګاډي ته نشي خته دا باندې پابندي راغلی ډي سپی صاحب دا ته وای اخیرانه کوېسچن دا کوم چې زموږ سب ډیویژن کومګه وګورو چاپیره چې د درې سلورو ډیسټریکټ چې دی هغه مین ګیټ وې دا سګړې دا وخت تاسو پولیس سمره په حرکت کې دي د امن او امان پاواله د نورو بدو پاواله د منشيات پروشو پاواله او د جرایم پیشه خلکو پاواله بچا ته آسان مثال خېما ته چې دا پولیسي نه په بازار کې رواني او دا ټوپک وسره دی کنه د دلته پټېشته دکان شته خو ستاد جان او مال د حفاظت لپاره ما ټوپک راغستل او زستا حفاظت کوم ټیک ده کنه نو چې دومره ته ما وایي چې را به دې سړي زما په سر زماره پر دښمنی اغستره تنخوا منګلو بده کې شک نشته خو ستاد جان او مال د حفاظت لپاره ما ټوپک راغستل د شپې روانې ما په تیار کې روانې ما په باران کې روانې ما نو تم یو شهري تم به وخت کې ما ته خبر وکا چې را به دغه ځکه یو پلانې سړی دی ترهګر دی موږ په بدناميګو او راغله دی دا کارونه خني دي کته دی وړو کې سړي ته خبر وکړه دا راوند رسوله نو موږ دلته نه چې موږ ته راورسوه خپل د شهریت آغا یا د خپل یو خو انسانیت د تقاضا پوره کا ته ګوره شي به سکیږي موږ ډیپلایمنټ خډي ټیک ټاک ته خو بچا زما یو میسج دی چې سونا د گاړو مالکانان دي او څومره د دکانونو مالکانان دي دوی ته زما دا ریکوست دی چې د خپل دوه شیدونو خیال به خپل ځکه ساتي عزت ته یو مثال پیش کوم دکان کې زما پولیس والا په بازار کې ولاړ دی سره راغی دکان کولاوي او هغه پولیس والا ته پوښتنه کوي چې سکه او ورته زمانه پکې څه شی پاتې شوی نو دا دکاندار خو دا پولیس نه پیژني کنه خو سړی راغی لاړ کنه دا چوکیدار به دا سړی پیژني چې دا سړی خو د دکان مالک نه دی نو د لپاره موږ یو تنظیم کړی دی په هر دکان کې خپل سړی ملاسي اوس خیر سره او هر ګاډي والا چې به خپل ګاډي لپاره ګیراج او بخصوص کوي به په چیک پوسټونو باندې موږ د خلکو لپاره سختي کوو او کله چې ډاکټر اپریشن کوي کنه نو دروغ دی نه شروع کوي نو په معاشره کې بلک شانته خلک زموږ ته تکلیف تیری کله کله موږ د روغ ځنم شروع کوو چې بیمار زیاته ورسو مننه چې کور مباد را سره اس ډي پی او بچا حضرت خان او د ټریفیک انچارج شکیل احمد خان چې نن باقاعده په دې حواله د دوی په سربراهي کې میټینګ هم وشو زنګ د سب ډیویژن بریکوټ کم مضافاتي ایریا چې دی پاغي کې د اس ډي پی او په نگرانۍ کې سرچ اپریشن هم وشو کم جرایم پیشه خلک چې روپوشتي دا غوي لټون هم تیز کړی شوی دی ور سره د کټ گاړو په حواله باندې چې کم میسج مخې ترالو چې په کټ گاړو کې کمپرومایز نشته کټ اینڈ ویل گاډي چې دی د دې خلاف چې کم کاروایی دا بلا تفریح چې دی جاری او چې کله هم دغه مخې ترازی د چیک پوسټونو باندې یا په ناکبندو کې هغه بالکل د سرکار په ورقه کې راځي د موټر سایکل په حواله باندې میسج چې کومو هغه والدین لپاره ډیر ضروری پدې دی چې کم گاډي نوی اغستې شوی دی او رجسټریشن ورسره نه هغه هم د پولیس میلمانه جوړیږي او کم گاډي چې د غلا دي یا کم گاډو کې چې نمبر پلیټ نشته نو هغه به هم پولیس په خپل ورقه کې علي په کوم گاډو باندې چې د نمبر پلیټس لګیدلې دي یا په کوم گاډو کې غلطه شعر او شاعري شوی د نو پاغه کې د ټریفیک د انچارج د طرفه باقاعده میسج جاری شوی چې د دوی سره به هیڅ قسمه کمپرومایز نه کوي ضرورت هم د دې خبرې دی چې د عوامو د پدې معاشره کې عوام هم په خپل د دې خپل معاشره خیال وساتي ولې چې د پولیسو تعداد دومره نه دی د عوامو یو لوی پرز جوړیږي د کیمرامین د حسین سره سہیل باچا بریکوټ